أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول پجام اندر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو کہ اللہ رب العزت مونږ او تاسو لا جون او توفیق را نصیب کو نو ان شاء الله د سیرت په باب کې با زمونږ دا 116 جمعه ان شاء الله وش د سیرت په باب کې مونږ او تاسو په د هجری سال نه هم په باب د هجری په سال نه هم کې روانو د نبی صلی الله علیه وسلم سال هجری نه هم سال پدې کې ما تاسو ته د تبوک د واقعې حالات زندگی ذکر کړی دي جهاد تبوک او بیا د دې سره صحابه پاتې شویو چې اخلاصمن صحابه درې مراره ابن ربیع هلال ابن امیہ کعب بن مالک ما تاسو ته د کعب بن مالک واقعا رضی الله تعالی عنه شروع کړي وا چې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه سواقع مې د تنیمه کړي او لګ پاتې د حساب د کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سره د محبت اظهار کعب بن مالک وی زبا نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوی کې منځ کوو هغه عادت مبارکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په کلمون سو کو دمون نه پس به ناس تکول ناس پو کعب بن مالک وی زب لاړما منځ به میکاو نبی صلی الله علیه وسلم مبارکته بچکل مخامخ شوم نبی صلی الله علیه وسلم بدمانه مخ واړو کله بچ ما من شروع کو نبی صلی الله علیه وسلم په ما ته قتل ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د دې معاملې الله تسپارلی دا وای ما به کله مونږ کوو نو پدې دسترګو پدې سیټونو کو ما نبی صلی الله علیه وسلم ته قتل چې ما ته ګوري او کنه ګوري نبی صلی الله علیه وسلم به ما ته قتل
کله به چې ما سلام واړو ما به نبی صلی الله علیه وسلم ته متوجه شو مخبرانه واړو د صحابوم دغه حالو د صحابو د حالو اشچاره سره خبرې نه کولې اشچاره سره تعلقات نه کول هغه صحابه دي چې د زندګۍ یاران دوستان مې چې ورکوټه وسره راغټ شوی ما او د نبی صلی الله علیه وسلم د حکم داسې ماته داسې تابعدار زندگی په دې کې تیرېدله وही सोच में कहो सोचونه کې مکعب بن مالک کوئی سوچونه می شروع کړل چې ربا په دې حالاتو کې چرته وفات شوي نبی صلی الله علیه وسلم په در باندې یا جنازه او کې او کیا به در باندې ونه کی سخت سوچونه کې ما بل سوچ په دا ناشنا رالو کچری نبی صلی الله علیه وسلم په دې حالاتو کې د دنیا نه یا رخصت نو داخله خو به تاسو سره به تعلقات نه کوي خبرې به نه کوي او معاملې خټوله الله تسپارل شوی دا الله به کله بیان را لېږي شپه ورځ به الله ته متوجه او شپه ورځ خوبونه مومونه ختم شوي وو دې دوران کې 50 ورځې ته حالات ورسېدل حالات زندگی چې زمونږ 500 ورځو ته ورسېدا ځمکه را باندې تنګ شوې وه دو صحابه خو بوډاګانو بدري هلال ابن امیہ مراره ابن ربیع زونو جوانو مو په کور کې کېنسته نه شوم الله رب العزت نبی صلی الله علیه وسلم مبارکتا د شپې آیات مبارکه د دیو متعلق نازل شول توبه الله قبول کړه صحابه خو اکثر سحر منځ تهجد تراتلل او نبی صلی الله علیه وسلم معمول داو اب هم د تهجد منځ نه پرې خوستو او ذهن کې یو خبره بل یاد وساتئ په ابتدا د اسلام کې د تهجد منځ فرض و خو بیا نبی صلی الله علیه وسلم الله ته زاری منت وکړه یا الله دا حکم ختم کی زما امت په دې نه پاتې شي زما امت په سحر را پاسې دی نشي منت او زاری الله ته وکړه د خپل امت ته پاره نو اوس د سحر منځ د سحر د تهجد منځ دا مستحب ده او په یو درجه کې سنت هم ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې نه دی پرېخه نبی صلی الله علیه وسلم معمول داو اته رکعات به کول تهجد من د نبی صلی الله علیه وسلم اکثر اته رکعات تیر شوی دی نو صحابه خو په هغه معمول باندې عمل باندې جاری تهجد من لبراتل نو الله نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته د دې متعلق د درې کسانو متعلق ورته دا آیاتنا اولستل وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم
دا آیات الى آخر دا آیات مبارکه تر آخره پوری صحابه ډېر خوشاله خبرې وسره کولاو شوې سو صحابه په اسونو باندې رامنډې راوهي چې کعب بن مالک ته زیری واورئ د مدینه سره شاته یو غر دی غټ غر دی کعب بن مالک وای جبل صلع ورته وای کعب بن مالک وای چې د جبل صلع د غر نه یو आवाज واورید اولنې आवाज ابشر یا کعب بن مالک ابشر په عربی کې زیری ته وای خوشاله مقام ته وای د خوشاله زیری ته وای چې کعب بن مالک زیره ده خوشاله شه وای زه پوه شم چې الله اسانتیا راوسته سخت خوشاله شوم وای لاړم نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه ته لاړم نبی صلی الله علیه وسلم مسکه خوشاله ذهن کې یو خبره یاد ساتئ چې زه تاسو ته قسمیه دا خبره کوم ښه په قسم درته دا وایم د صحابو خوشحالي سوا د صحابو خوشحالي خالص دا وه چې نبی صلی الله علیه وسلم خوشحالی خیر دی که مو خفه یو د صحابو دا ډېره غټه خوشحالي وه چې نبی صلی الله علیه وسلم به په مسکرات هټ باندې ولیدو او د نبی صلی الله علیه وسلم خوشحالي سوا چې نبی صلی الله علیه وسلم به خوشحاله نو دا مخ به احادیث مبارکو کې راځي چې دا مخ په د 14مې د سپوږمۍ په شان ته پړقېدو نو صحابه به پوه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم خوشحال دی کعب بن مالک وای چې نبی صلی الله علیه وسلم یې وګتو مخې د خوشحالۍ نه پړقېږي وای دا ما دپاره لویه خوشحالي وه چې کله مسجد النبوي ته ورغلم یو صحابي دی ابو طلحه نومې دی رضی الله تعالی عنه وای دا مې د نوجوانۍ دوستو لاول ما سره داسې چې خبرو ته تیار نه و د خبرو د اترو را سره تیار نه و د دوستۍ را سره نبی صلی الله علیه وسلم د حکم داسې تابعدار اولنی صحابي دا دی چې ما ته راپاڅېدو او غیږ یې راکړه یو صحابي وله په منډه را روان و چا زیر یې وله راوړو کعب بن مالک وایي د ډېرې خوشحالۍ نه مې نور سره څه په کور کې نه و وایي په دې بدن مې وایي یوه جوړه جامې وې هغه وخت کې د جوړې جامې ډېر غټ قیمت لرلو د جامو ډېر غټ قیمت لرلو نو وای خپل جامې مې ورته وویستې او وایي هغه مې هغه صحابي له ورکړه چې دا واله ستا زیری تاسو به اکثر د دې علماو نه اورېدلي مي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو پیره کې یو مجلس کې ورته یو صحابي راوچت وایي امیر المؤمنین وایي ته ظالم او ته امیر المؤمنین هغه ورته وایي ولې وایي امیر المؤمنین په یو غذا کې ما ته شرکت کړی دی په غذا کې تا ته یو صادر میلاو شوی دی ما ته یو صادر میلاو دی امیر المؤمنین وایي تا دې ځان له جامې اوږدې اوږدې جوړې کړي دي وایي دا بل صادر د څه د کم ځای نه رالو د دو صادرونو وایي تا
غبن کړی. امیر المؤمنین ته وای غبن دې کړی. هغه مجلس تر هغې پورې نه پرېښوستو، وایي چې خپله صفایي مې نه پیش کړي. خپل زوی راوغوستو، په غذا کې هغه هم شرکت کړی و. هغه ته هم یو څادر میلاو و. وایي ما له خپل دې بچي دا څادر را کړی دی، ما دې ځان له جامې جوړې کړي دي. قسم په خدای چې د صحابو کردار دا د امت دپاره، د امت مسلمه دپاره لوی نمونه ده. نمونه خو که کاش موږ په دې باندې زندگی اختیار کړو. وی ابو طلحه راته رامخې ته شو، غاړه را کړه. وی ابو طلحه دا خوشحالي به زه، کعب بن مالک وی دا خوشحالي به زه چرته م یره نه کم، نه به مې یېرېده چې ابو طلحه ما ته راپاڅېدو، غاړه را کړه. وی راته بیا وی نبی صلی الله علیه وسلم راته وی چې ای کعبه ته به نن ډېر خوشحاله یې. ای کعبه ته به نن ډېر خوشحاله یې. په تا باندې به چېرته په زندګۍ کې داسې خوشحالۍ نه راغلي. وی ما نبی صلی الله علیه وسلم مبارکتو فرمایل چې یا رسول الله مبارک داسې خوشحالی په زندګۍ کې چېرته په ما نه ده راغلي. دومره خوشحاله ومه. وی کعب بن مالک دا الله رسول ته څه فرمایي؟ و یا رسول الله مبارک وی زه د دې جهاد نه، د غزوه تبوک د جهاد نه مال پاتې کړی یم. یا رسول الله مبارک ټول مال د الله په لار کې صدقه کوم. څومره مال زما دی، که ځمک دي که جایدادونه دي، ځکه د الله د دین نه وروسته کړی یم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته څه فرمایي؟ وی نه کعبه صحیح څه ځان سره وساته. وی بیا د خیبر د ځمکې صحیح څه وه، هغه مې ځان سره وساتله، نوره مې ټوله د الله په دین کې قرباني کړه او صدقه مې کړه. ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ، مونږ ټوله شپه موبایلو ته ناست یو، سهار مونځ رانه پاتې شي، چېرته یو په زمانه کې یو دا قصد کړی چې دې موبایل مانه دا مونځ خراب کړ. دا مونځ رانه دې موبایل پاتې کړ. د صحابو دا کردار دی چې په دل کې به تاخیر والی رالو، او به لرې کوو د میدان نه، لرې کوئ. دې معنی په دل کې کموالی راوستی. او ستاسو په ذهن کې به هم یو خبره راځي چې یاره نبي صلی الله علیه وسلم د یو غزا نه پاتې شول، نبي صلی الله علیه وسلم ورسره داسې کردار ولیکو چې 50 ورځې ورسره صحابو خبرې بندې کړې، معمولات یې ورسره بند کړل. ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ، جواب یې دا دی چې سره زره سړی د دغه نه بیلی، د سپینو زرو نه، د جیلټو نه بیلی، دا په اور کې اچوي، دا سره ترې بیل شي. یا انسان د دغه نه د اوسپنې زنګ ختمی، دا خامخه په اور کې اچوي، دا زنګ نه ختمیږي. نبی صلی الله علیه وسلم دا 3 صحابه چې کوم دي دا پاک صحابه دي، سب دو پکې بدرین دي، پاک صحابه دي. نو په نبی صلی الله علیه وسلم پوه دای صفا کول د ګناه نه،
او تر قیامت پورې به دا واقعا په قرآن کریم کې ذکر کېږي تر قیامت پورې. او الله یې توبه داسې قبول کړه چې په قرآن کریم کې ذکر کړه. زما ورونو مینه د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو سره دا وه او نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو سره څومره مشفق نبی صلی الله علیه وسلم بچ کله صحابه اون لیدو نو په صحابه و زندگی نه تیریدا ملاقات په ونش. تاسو به اورېدلې څه زمانه به مې اورېدلې د صحابو نبی صلی الله علیه وسلم خلاف صحابو یو ګستاخه خبره هم نشو برداشت کړلی. یو ګستاخه چې هلل کې دا صحابي به د کفارو په منځ کې راګیرو. خالد بن ولید په یو غزا کې سخت د کفارو په منځ کې راګیر شو چې د کفارو په منځ کې راګیر شو پټکی ته گزار شو. د تورو گزارونه به چک چاپېره دي خدای په دې پټکي پسې ځان رسې او پټکی راوچت کو راووتو چې کله د غزا نه بار شو غزا ختمه شوه ملګرو ته تپوس وکړو وی خالد رضی الله تعالی عنہ تا پټکی به دې بل دغه کړی وی تا د کفارو د تورو په منځ کې لګی وی پټکي پسې تللی وی تاسو څه خبر یی وی دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سر مبارکه 3 یاخته دې په دې پټکي کې ما سره وی دا 3 یاخته ما په دې پټکي کې بند کړي وی ما وی چې چرته دا یاخته د کفارو په لاس ورنشي نو وی ځکه مې په دې پټکي پسې ډېر کوشش شروع او خالد بن ولید چې کله وفات کېږي نو بیا څه وی یاخته مبارکې راواغستو وی دا یو یاخته مې په یو سترګه باندې کېدی او دا بل یاخته مې په بل سترګه باندې کېدی او دا یو یاخته مې په دې خوله مبارکه باندې کېدی. دا یو وصیت وکړو وصیت چا د تپوس وکړو وی صاحب دې کې د څه حکمت عملي ده وی د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن اعضا چې چېرته موجود وي هلته د الله عذاب نه راځي. که ستاسو سوچې مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه جسم موجود دی مدینه والا چرته خفګان ته نه دی دغه شوي میلان شوي او چرته په مدینه باندې داسې عذاب نه دی راغلی. نو دا د صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه سره مینه محبت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې تاسو ته ما مخکې ویلي عبدالله ابن حذافه یو صحابي تیر شوی دی حالان کې زمانه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفہ حضرت عمر فاروق هغه زمانه کې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق روم باچا پسې د جهاد لولېږلو هغې سره جهاد وکړي 300 کسان 300 په 300 گرفتار شو. حالان کې عبدالله ابن حذافه ته د روم باچا ډېر درخواستونه وکړل
څه ورته وایي وایي صاحب دا ډېر ښایسته و وایي عیسایي شه روم باچا عیسایي و خپله لور به په نکاح درکړم او بیا ورته وایي وایي د یو ځای ګورنر به هم دې ولګوم چې بیا دا پیغور نه وي نو عبدالله ابن حذافه په جذباتو کې راغله بیا ورته اخره پورې دا وی په نبي صلی الله علیه وسلم بس یو ګستاخه خبره وکړه ام دې دا ټول ملګري برې کوم وی هر څه کولی شم خو دا برداشت نه شم وړی بیا دا ټول په ټوله وتړله دوه صحابې دې په تیلو کې پکوړه کړه تیل یې ولې ګرم کړل وی اوس پکې دا ورغزار کوي نو دی ورته څه وایي عبدالله ابن حذافه ورته څه وایي ای د روم باچا ویې ژړل نو روم باچا ورته وایي دا جاړې ولي تا دې زور دی او ورته وایي وایي که ستا سوچ دی چې دی د مرګ نه جاړي زه په دې تیلو کې اوس پکوړه شم ختم به شم خو زه دا ویم چې د الله د دین دپاره زه ژوندی کېدی او تا په دې تیلو کې پکوړه کولی او بیا ژوندی کېدی چې یو زر کرت هم داسې شوي وي دا به زما دپاره لویه خوشحالي وه زه په دې نه جاړم زه په دې جاړم چې اوس پکوړه شم ختم به شم اخره کې ورته څه وایي وایي ښځه دا ملګری دې وایي تا پرېږدمه خو په دې تندي مې خپل کا دی ورته وایي وایي که دا ملګری مې ټول پرېږدې په تندي دې اله خپلوم که ما پرېږدې نه دې خپلوم او ورته ټول ملګري دې پرېږدم په تندي یې خپل چې ملګري ورسره ټول لا پرېښوستل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم د کرامت خاوند ولیو د الله هغه ته الله دا ارسه خودلیو په کرامت په وسیله باندې نو ټول ملګري د مدینې نه بار وویستل وی عبدالله ابن حذافه به راځي او ټول به په تندي ښکلو چې د خپلو مجاهدینو ملګرو دپاره دا کردار وکړو دا د صحابو مینه د نبی صلی الله علیه وسلم سره وه الله رب العزت زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو د خپل آقا د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت پیدا کړي ټیم نشته د اخرنۍ خبره ته کوم یو دو رکاته مونځ به د الله دپاره د شکرانې وکړئ د څه دپاره چې الله رب العزت په خپله ځمکه باندې امارت اسلامی افغانستان کې انشاءالله یو قانون اسلامی کې خستو د مسلمانانو جذبات او بیا د مجاهدینو قربانیانې هغه میوه الله موږ ته مخې ته کړه ډېر قربانیان مجاهدینو ورکړلي او انشاءالله قانون د الله انشاءالله چې را روان دی افغانستان کې انشاءالله چې راوستو الله نو دو رکعاته مونږ شکرانه به وکړئ چې یا الله ستا لاک لاک شکر چې په دې دنیا کې د خپل په یو ځمکه ټوکړه باندې قانون اسلامي کېښوست د مسلمانانو دپاره او دا دعا مو وکړئ چې یا الله زموږ په دې پاکه پاکستان په دې خاوره باندې یا الله دا قانون قرآني په دې باندې هم کېږدي چې موږ د دې جاهلانو بادشاهانو نه الله خلاص کړي د لاډ میکالې د دې قانون نه دې الله موږ خلاص کړي نو بالخصوص یو دو رکعاته مونږ شکرانه به وکړئ او هر وخت کې شکرانه مونځ کوئ چې یا الله چې په کوم مشن باندې امارت اسلامي افغانستان کې طلبا راغلي دي یا الله په دې قانون کې کامیاب کړي یا الله د قرآن کریم د الله د احکاماتو دین الته لاو کړي یا الله په هغې باندې د موږ مسلمانانو زندګي تېره کړي الله دې موږ ټولو تاسو له توفیق
زندگی را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.